KP فوډ سیفټي اتھارټي عمله یو ځل بیا د علاقې د خلکو د ښه صحت خیال ساتلو لپاره د کوکارۍ د بازار خوراکونه او د خوراک ساک لوغي چیک کړل. تیره پیره هم دغه فوډ اتھارټي افسرانو د بازار د سوداګرو سره لیدل کتل کړي وو. دوی ته هدایتنامې ورکړې وې چې تاسو خپلې صفایانې بهترې کړئ، د حرامو نه ځان وساتئ، معیاري څیزونه خرڅوئ. همدغه شان نن بیا د فوډ سیفټي مشرانو د بازار معاینه شروع کړې ده او دکاندارانو سره ډېر په مینه محبت باندې ملاویږي. په دې موقع باندې د فوډ سیفټي اتھارټي اسسټنټ ډایریکټر محمد عباس خان د فوډ اتھارټي طریقه کار صدارنګه بیان کړ. طریقه کار دا دی چې موږ کوم ځای ته انسپیکشن لاړ شو نو هلته کې موږ خلکو ته هدایات ورکوو. یو نوټس زموږ یو امپروومنټ نوټس دی، په هغې کې ورته موږ د کاروبار نوعیت ته وګورو، د هغې مطابق هغو ته موږ هدایات ورکوو. مطلب که یو ځای دی هلته بسکټ تیارېږي یا مټایي تیارېږي نو هغو چې کوم پروسیسنګ ایریا ده چې کوم ځای کې دا څیزونه تیارېږي نو هغو ته موږ اول هدایات وکړو دا ووایو چې تاسو به غیر معیاري رنګونه نه استعمالوئ، چې کوم رنګونه په دغه کې استعمالیږي په لوپټو کې یا کوم رنګونه کپړو له ورکوي نو زیاتره داسې رنګونه په مټایانو کې به استعمالېدل. نو زموږ په راتلو سره چې زموږ ټیم مخکې هم راغلی هدایت یې ورته ورکړي نو دوی اوس هغه رنګونه پرېښي دي او چې کوم معیاري رنګونه نو هغه استعمالوي. هغې نه علاوه چې کباب والا دي یا هوټل والا دي نو د هغوی چې کوم د سالنو معیار و یا د چي معیار و یا د هغې کې کوم د لوښي یا د صفایي معیار نو هغې کې کافي بهترین وکتل چې راغلي ده. نو زموږ د ادارې مقصد دا دی چې را په دې صوبه کې او خصوصا په ډسټرکټ سوات کې او بیا چې څومره دلته موږ څومره ځایونه دي او موږ انسپیکشن نه ځو هلته خلکو ته معیاري او صفا خوراک ورکوو. نو د فوډ اتھارټي دا ریکارډ دا دی چې څومره د خوراک سره منسلک کاروبار والا خلک دي نو د هغه کاروبار والا خلکو معیار د خوراک چک کول او په کوم ځای کې دا خوراک تیارېږي د غذاګي صفایي چک کول او کم څیزونه حلال دي یا کم څیزونه حرام دي یا کم خوراک محفوظ دی او کم غیر محفوظ دی، دا ټول کار د فوډ اتھارټي سره دی. د هغې نه علاوه چې په صوبه کې څومره خلک د فوډ اتھارټي د خوراک سره منسلک خلک دی نو هغو به د فوډ اتھارټي لایسنس اخلي. کیټګرایز شوي داسې دي لکه څنګه تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې د یو سړی دی او د هغه د 5,000 روپو سیل پر ډے نه کېږي او که فرض که یا 2,000 روپو سیل پر ډے نه کېږي نو هغه ته به هم 10,000 او 5,000 لایسنس میلاویږي نه، بلکې چې څومره کاروبارونه دي نو د هر کاروبار نوعیت ته او د هغې نوعیت په بنیاد د کاروبار د نوعیت په بنیاد باندې زموږ اتھارټي کیټګریز جوړ کړي دي چې یو بکرۍ والا دی د هغه غټه بکري ده نو د هغه د لایسنس فیس 5,000 روپۍ دی د 2 کالو لپاره. دغه شان په کلي کې یو وړوکې بکري ده نو د هغې د لایسنس فیس 3,000 روپۍ دی د 2 کالو لپاره. بیا یو کریانه سټور دی خو هغه غټ دی د هغه سیل هم زیات کېږي نو دغه کریانه سټور فیس سیوا دی مطلب 5,000 دی. او بیا داسې کریانه سټور دی چیرې د هغو سیل د په نسبت د دې غټو کریانه سټورو کم دی نو هغه دپاره لایسنس فیس 3,000 دی. او بیا چې کوم واړوکي دوکانونه دي نو هغې دپاره 1,000 دی. د هغې نه چې واړه دي چولو والا شو یا ډابه شوه نو هغې دپاره 500 روپۍ فیس مونږ ایښی دی او دا د 2 کالو دپاره دی. په اول له پاسون نیوز ډېره شکریا ده کوم چې دو یو وارې بیا زموږ سره په دې بازار کې ملګري شو او چونکې په تیره پیره ستاسو د هغه کور په کور رسېدلی او ډېر زیات ویورز کتلی او ډېره بیداري ته خلکو ته راغلې وه. نو په دې هکله زه پوره ټیم د عباس صاحب د طرفه چې زموږ اسسټنټ ډایرکټر دی شکیل صاحب چې زموږ سره فوډ سیفټي افیسر دی موږ د خپل ټیم د طرفه خصوصا د صدر صاحب د طرفه بھرپور شکریا د دوی ادا کوو چې په تیره پیره چې دوی څنګه د تعاون مظاهره کړې وه دغه شان یو وارې بیا دوی زموږ سره ملګري شو نو ښه د خلکو تعاون هم ښه بھرپور دی. په دې کې زموږ سره شمشاد صاحب د کوکارۍ تاڼۍ کم انسپیکټر دی نور د دوی ملګري په سکیورټي کې په تیره پیره هم دوی زموږ سره بھرپور تعاون مظاهره کړې وه. اوس چې موږ رالو حالانکې دوی موږ نوټس نه ورکړی چې یاره موږ درځو نه انفارم کړي و نه اچانک رالو زموږ د کار نوعیت هم داسې چې سرپرایز ویزټ سي نو د دوی په مصروفیاتو خو د هغې باوجود یې زموږ سره بھرپور د تعاون مظاهره وکړه. دلته سپاټینګ یې موږ ته وکړو مختلف قسمه چې دلته داسې چونکې دوی سره انفارمیشن سیوای د لوکل تاڼې سره نو د دوی په خصوصي تعاون باندې دلته موږ دا کار روان کړی دی. وختاً په وختاً به راځو او دا چیکینګ به کوو خلکو ته به یو معیاري او مکمل غذایي او محفوظ خوراک به دوی ته فراهم کوو.